یو دوه طالبانو د دریاب په غاړه باندې ناستو ګرځېدل را ګرځېدل سبق یې زده. یو طالب بل طالب سره په مسله کې په بحث دی، دواړه لګیا دي بحث کوي. یو سړی لګیا دی کونډه یې اچولې ده او ورته وایي طالبانو ما خو درته ډېر زیات صبر وکړ، زما په خوا کې م چړچقې جوړې کړې چغې وښې. اوسه پورې کونډه کې یو کب رانغې، لږ چپ کې چې په کونډه کې کب راشي. دی ورته کاکا په قلاره باندې کښېنه، ته خپل کبان نیسه، موږ به خپل سبق یادو. هغه سړی چې پوه شو چې دا طالبان خو چپ کېږي نه او کونډه کې کب نه راځي، هغه وی راشه یو لالچ ورله ورکه، ای طالبانو تاسو لږ چپ شئ او زه کبان نیسم، نو که په کونډه کې کبه راغی که نه نو خشته مزیدار کب به درله درکوم. دوی ورته کاکا که راغی راکې به راله کب وی بالکل درله درکوم، خو تاسو چپ شئ. طالبان چپ شو، یا الله په کونډه کې کب راولي، چې کونډې راویشته کب و پکې خشته مزیدار، ویې لکه طالبه دا کب واله. کب یې طالبان له ورک، طالب هغه یو ملګري بل ته وایي راځه سبق به بیا درته وم، دا کب به ځان له مزیدار سور کو دا به وخورو. چې دوی را روان شو هغه سړی ورته وایي بچې دا باس هم یو بل سره په څه کې کوم، وی دا په میراث د خنسا کې یو بل سره باس کوم. داسې اشارتن به ووایم خنسا هغې ته وایي چې نه سړي یو نه ښځه، نه نر یو نه سړي وي، یا هم سړي یو هم ښځه. بعضې وخت کې د حیواناتو کې اکثر داسې دواړه نښې پکې، یو هم د نارینه هم د زنانه. دا په میراث د خنسا کې